کال نه مې چې د حکومتو 1500 شپږه حدیث ته ټول نقل لي علماء خوب ولیدو نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویل چې یا رسول الله تلاړو زې دي فتنو نه پرې خودم په جړا شو علي سیب رسول الله ورته وی راځه ما په هیڅ سبب شي علي سیب دې ځبانه پروتو علماء دا فرمایي اول فداء في الاسلام علي بن ابي طالب په اسلام کې اولنې فدایي چې دی هغه علي بن ابي طالب دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله دې بارے کې کتاب لیکلی قاعده في الانغماس بين العدو وحل يباح ايدا مسله جائز او کنه روا علي بن ابي طالب له ویل چې اين صاحبو رسول الله ورته ویل چې اسما صادره په ځم باندې واچو تعالی ګره کافران زره نشي درکوم دلته سملا د شینه ویل چې لکه زو وجل کېږي موزه خپل کار دی تزيد دي جنو ما په وجني دا صحابه دي بالراس والعين فداك ابي وامي حري ودا وجه اسما مور پلارتنه قربان يا رسول الله ورته په دواړو سترګو ورته چې اين صاحب ملګری دي شو رسول الله ومال خو علم نشتا دومره سخت والو چې دلته ور باندې وال وکړه د غیځ نور راخلو حتی مسجد حرام لره داخل کی قیدی کی زندانی کی متصل ابو جهل دلانه ابو بکر صاحب کورلا یره د اسلام دشمنان هغه کله کله شړې قیدیم کی ویم وې دا ګوره پکې راځي او د ورځ ور باندې حمله نه کوله بلکې د شپې یو خدا چې د ورځ نه داخله خلاص نه کی او بلکې د ورځ ور باندې موږ حمله کوو یو کس دوی د کور لسر ورکاره کې زنانه ویل چې لکه دا څوک دي عرب د دین یریدل چې خلک ودا به زمون بارکه وای چې مړ دوی پر دوی کورون لاوړي او دا کوي او دا کوي او دا اسماء رضی الله عنها وروته د ابوبکر صاحب لور دروازه ټک ټک کړه ابو جهل ورته ویل ډیر خبيث انسانو وی پلار دې چرته دی وی مال پته نشته چې وشړه قورنه په دې مخ باندې وېسو نو محدثین لیکي وی پړ مخې د وګرځه ولا غاکونه په مات کړه بل روایت کې دا راځي چې نه د غوږ غوالتي ایسوته هغه په جړا شو ویل چې مال معلومات نشي کوم خالد یعنی دین د اسلام کې ګورستا په زنانه باندې د دشمن د خوانه د سي برید کیږي ستا زنانه بوال کیږي دغه بغاکونه ماتيږي دغه به د عزت او زیورات را غورځيږي ته به د سينو وای چې لکه په اسلام کې موږ کم خیر دی ټول له مشکلات ابو جهل ویل ودرې کار وکي یو مصالح فوج تیار کړي د مکی ګرچا پیر د څومره لار چې دا ونی سي دوی اعلان وکي و محمد او ابو بکر تکلیدي وتلی دي چې ارچا ونی ولا وی وجل سلسله کار ورته کو دی وسړي په سر باندې دا انعامات د اسلام دشمنان د پوخانه مقرري وسم دا وی ویلګه کچرته پلانې مجاهد چا قتل کې دومره پیسې ورکو کچا ژوندې ونی دومره پیسې دی او دومره انعامات په مقرر دی او دا ګرم ذکر دي چې دې پلانونو زموږ شاوشو په مشرانو باندې دا خبرې کړې دي لارې ټوله بند کړې د قافیه ولا خلک راوښلاسان چې هغه خلک پیژني دغه خلک راوښه چې لکه دا په کومه لار دی وی په یو لار باندې بچ زنانه لاړه و دا به معلومه ولا چې لکه دا واده ولاده او کبي واده ولاده خلک خارش و ابو بکر صاحب دې په غار کې دي غار سر لره ورسید کافران دلته ول ورسید یو وجه مفسرین دا ذکر کوي چې بدیجه کې دا قدمونه په سر واخصه دویمه وجه دا چې دا په دې ټول علاقه کې اوچت زیو دا ټول علاقه ته معلومه ده ابو بکر پیغمبر له ویل یا رسول الله وکه په دې کافرانو کې چرته یو کسلان دي خپل خپل وکړو مونږ ویني ورته وی چې لا تحزن ان الله معنا خپکیګه ما الله مون سره دی بل روایت کې دې سره چې ورته وی چې ابا بکر سره خیال دې په هغه دوه کسانو باندې چې درې می الله دې زموږ حفاظت بل نه کوي ولې نه کوي به دلان دې ولې نه کاته څلور وجه علماء ذکر کړی دي یو وجه دا چې د کپتر راغلو غن راغلو زاله واچو خو لیکن دا تاریخي خبره ده دومره تایید ورنه ده صحیح وجه دا چې رب العالمین ملائکه راولېګل او ملائکه د دسترګې په بل طرف باندې واړولې دریم دا د رسول الله معجزه او څلورم د الله قدرت لکه څنګه چې د کور نه وروته دوی ته ګرچا پیر خط اچولیو الته الله سترګې وړاندې کړې دلته مر باندې وړاندې کړې خلک خوارو شو یو طرف منډه کو بل طرف باندې منډه کا دلته به بعض خلک وایي چې ګوره خاص کر شیعاګان وې د ابوبکر صاحب نه علي صاحب بهتر دی ولی وې ابوبکر په غار کې دی لیکن یریږي جاړي او علي صاحب ورته په دې بستر باندې پروت دی او پروي نشته صحیح جواب درې دي شیعاګان ولا دی حدیث کې ابوبکر ویل یا رسول الله که زه وجلې شم یو عادي سړی مې هیڅ پروا مې نشته خو که ته وجلې شو ټول امت به ګوره ختم شي د خپل ځان غم سره نه بلکې د رسول الله غم سره
دویم دومره مهم سړی و ابو بکر. ابو جهل دا معلومه کړو وک رسول الله من قتل کو ابو بکر ژوندۍ بیم ګره د امت مصیبت اواګی لاس کې نشي دغه کور لاړل او دریم په د باندې سل دیت ګخان مقرر کړه. څلورم چې کله د غار لورغه ورته یا رسول الله ته مخکې مو ورځه زو ورزم اسنه چې بده کې مار اجدها لړم نه ودی نشي چی. ابو بکر صاحب ورنه وته ټول غار را صفا کې لنګو سره او چې اضافه شي نه هغه ټوټه را وښ کولې کمې سوري مړي چې پکې وایغه بند کړي. رسول الله علیه و رسول الله راځه دو سوري پاتې شون په دې کې دی وکي و پوند ورکړو دی بل کې بل پوند ورکړه وېزما په دې ورو باندې خپل سر کې راځه رسول الله ستړیو. د جمعې په شپه باندې وتی و د جمعې شپه د خالی شپه د یک شنبه د دوشنبه په ورځ باندې وځي درې ورځې تیرې کړې. وې رسول الله چې کله دې په دې ورون باندې د خپل سر مبارک کې خو دو مار لړم چې شهرغه ابو بکر وچی چلو چې کله وچی چلو نو دا نه ویل چې یا رسول الله ته وچی چې وچی چلوا ځان کلک کې خودم را کلک کې دي زهر ور باندې دومره اثرو کې په دې ټول بدن کې خارش و چې د ابو بکر د سر له وخ کې روان کړي او رسول الله څنګه راوچته چې اسناد د خوب خراب نشي. دله وسوله شي محب رسول چې د نبی کریم علیه السلام په مبارک مخ باندې د ابوبکر وخت ورتل شي راوچ شو یا ابوبکر لماذا تم کې ولی جاړي وی ویل یا رسول الله زه خو شیوچی چې نه مته دی خوښه دمه کې چې څنګه ادم کې دواره جوړ شو دا د عیسی علیه السلام معجزه خو زموږ شاوس د رسول الله معجزه ده. عبد الله ابن عتیق دا چت نه پریوته په ماته وا جوړ شو د قطاده سے د استر راوتی وا بیرته وردن کړه دا بل نم جوړ شو د علی رضی الله په سترګو کې نقصان چې دمه کې ایسه چک جوړ شو. ابو بکر صاحب کې د هزار هم شهرت شو 12 کال ورسره کې بیرو واته او د مکه د وجه به دا شهیدم شو. ابو بکر شهیدم د حکمان. نو دلته به را سوال راځي چې مکه مشرکان شاو خواري دوی خوري سو دا هم انسانان دي. ابو بکر صاحب یو بچو عبد الله ابن ابي بکر هغه د مکه احوال مرتراول او خوراک مم راول ستوان وغيرها زکه چې کله ته مطلب یو به ځکه کې معاشري احوال معلومي ځم نه کې چې موږ چا سره څه کار دي نه چا سره کار لرو نه چا سره کار شته حالات مو معلومي تر اسلام رهبري ته مجاهدي ته به دا معلومي چې ما په دا طلب څومره دي او خلک څومره سستي څه بکیږي او څه بنه کیږي ځم به چې نه چې رمات څوک څه کې او څه به کې شک نه مونږ چا سره ورانه راغلي دا او بل دي ابو بکر غلام عامر ابن فحيره آزاد کشو غلام د مقام کې ګړي بزیر اوسته د دې غار خواله بیراوسه چې کله بشپشوا رسول الله ابو بکر به خپل په وسکري او بعد دغه نه بیرته د عبد الله ابن ابو بکر په قدمونو باندې دا ګړي را روانه کړي د ګور بل سیاستو چې سبا د مکه مشرکان د قدمونو معلوم نه کی چې لکه څوک راغلي دی د کم ځای نه راغلي هغه چې په کوم لار لاړو په مکه لار باندې عامر ابن فحيره دا ګړي را وستي د ګړو په وجه باندې هغه کی هغه قدمونه ورانېدل سبب وختي اصدر شو مکه کې چې څوک دا معلوم نه کی چې لکه شپم چرته و چې کله سره ورشوا د دوشنبه اگر که سفر د پنځشنبه پورې سیدی سنت طریقه را خو چې کله ضرورت راغی نو به د هفته په وسم رسول الله وته د دوشنبه نو یو رسول الله دی او ابو بکر دی یو عامر ابن فحيره دا غلام دی یو عبد الله ابن اوريقط دیو کافرو د سره مخکې ابو بکر چې خبره کړو دا دلار ډیر ماهرو بعض خلکو لاري معلومي سرحدات وی طالب دومره وخان در کوم د مکی والا سره ټکر راځي ول انجراجي به موږ مدینه له باسي چې بالکل صحیح ده. دغه عبد الله ابن اوريقط چې دا د عاصم بن وائل هغه سره ورو حلف کړو مانه دسبندي دله وسره شګورا دله لک توجه کوي دې خبره ده. عبد الله ابن اوريقط دا کافر دی او ابو بکر وسره دوا درې پنځه لسو کان کړی دي او بل طرف باندې کافرانو د ابو بکر او رسول الله په سر باندې 200 کان مقرر کړی دي خود دومره د لوس پابند د کافر چې د شي نه ویل چې لکه د دوی سره لوس مات کاغه 200 کان وره ورته وای خا من مسلمانانو لراشه یو سړی به مجاهدی لیکن داغه په سر باندې 100 روپۍ چې موږ لرسیږي اسمګه دشمن لور تسلیم ګوره دا کافر دی کافر یو خو 50 کان دي او په بل خو 200 کان دي لیکن لوز د رسول الله سره کړي د اجازه تازه لرسومه دي کافرانو لیتانو ورکی چې دا 200 کان مال راکو دغه محمد داده چې سړی د کافرونو کم همت شنه مړ د په صورت حالي چې مسلمان مجاهد ورته کوي چې لکه په دغه ځای کې شپره او بدیجه کې وشيږي او چاپه فی او مال به کې $100 راکا زرم نه $100 دا به د کافر نه د حال ډیر بد حالي
ورس ان شاء الله به سیرت کې راځي چې دي خلکو څه سزا او څه مسله ده دا چې کله رااله نو دا طلب هم لکم شوی د مکی دا کښو پوښ د خلکو دام غلیش چې لکه دا په کومه لاړه ورته وی شر اسوار شي خودش ناشنا ماهر د عبد الله ابن ورقط چې اول د جنوب په طرف باندې روان کړو بیرته بیر مغرب په طرف باندې روان کو بیرته بیر شمال په طرف باندې رااله به ایسه قباله ور داخل کړه په دې ګذر مدري بوته چې چا دماغ ملته نه رسیدا په دې مزمن کې قدیده لقفا خراره بنو مدلجه تحیمه په دې علاقه باندې پیغمبر علی السلام ورته ورش انت چې ورسېدو بس خپل پیسې مې شو کاني واخ نور داراله سیرت کې بیر ابو بکر د عامر ابن فحیره او رسول الله تذکرہ کې ګره کافر نه کې ځکه خپل کار پورا کړ دیمن منځ کې چې کله راتله اسماء رضی الله عنها رااله رسول الله او ابو بکر له خوراک او توکو پیسې راوړلې وې شکل راوړلې ځکه د هجرت په سفر باندې پلار او رسول الله روانيږي او کې درسخان راوړې دومره فقر او غربت چې د رسول الله د دسترخوان هغه مزم نو چې دا ور باندې وتړي اېدینه دا خبره معلومه شو چې ډوډۍ خوراک دا ګوره سنت طریقه دا چې په دسترخوان باندې سړی کینی ځکه په سفر کې به څه خوراکونه کجوري وي خو هغه چې په دسترخوان باندې کینی نو په هوټل کې او په کور کې او په طریقې اولاد شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ودا د زناورو کار دی چې په ولاړه باندې خوراک کوي چې کوم انسانان په ولاړه باندې خوراک کوي من تشبه بقوم په ورځ قیامت به الله د يهودو نصارو په صف کې راوچت دا قسم په الله کا شي ستي نه روشن فکری او نه کمالي چې ته په هوټل کې خوراک او په ولاړه باندې د خرونه او زناورو ورته ولاړې رسول الله د دسترخوان ولې ځان سره وړي موږ له دا تربيت راکې چې خوراک کوي نو په څه به کوي کینه ورته ابو بکر سے بسمالی ویلي اې دې پرتګ د پاسه اعلان د پاسه وبله ټوټه تړلې ودار اوښ کوا دیني مې باندې ځان وتاړه او دانی مې موږ لراکه چې موږ ور باندې دا دسترخوان وتړو ځکه ورته ذات النطاقتين وي دا د دې لنګ د پاسه وبله ټوټه تړل چې داري مار روان لوس او دی له ګوره د رسول الله معجزات په دې کې معلوم شو د علي سے فضیلت په کې معلوم شو د ابوبکر په کې معلوم شو د کافر مسله په کې معلوم شو د کافر نم کله کومه کا خستلې شي رسول الله خبر سمکه دي قانون ورکړه يهودو په خنده کې د کافرانو نصيحت واخص چې صرف کافر ور باندې وای په دین باندې چې اسلام لا ضرر نه رسي دا لوی مسله ده چې کله نږدې سره به وګوري به معلومات کیږي او در ابوبکر د کور ناشنا فضیلت معلوم شو چې ګوره د ابوبکر لوري جاسوسي نه کوي په مقابل له پیسو نو په دې وخت کې تقریبا 13 یو لس ورځې ټول ولګې دي اته ورځې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سفر او 3 ورځې په دې غار کې د جمعې په شپه باندې راغی د دوشنبه په ورځ باندې وته دا به تر ورځ روزه پینول پکار دی رسول الله به پیدا شوم دی هغه په وفات شوم دی نه بوته مرکل شوی دی ابوبکر به د ارمانم کو چې الله مال دوشنبه په ورځ باندې وفات راکا په دې منځ کې ان شاء الله به څو واقعات وشول قبل چارچ بل ژوندې بیا باغه و چې حکم غړ کارونه وشو رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي